موږ خپل پښتونستان جوړ کړو. بیا به زه په خپله ټلیفون در کوم چې اوس راولږم موبایل ولې چې هغه ټیم به زما پر تاسو حق وي چې موږ پښتونستان جوړ کړی دی. اوس مو خپل وطن دی، خپل خلک یو، موبایلونه به هم له یو بل اخلو او له یو بل سره به ناستې ولیاړې هم کوو چې څه مو په کار وو که چا په رضا نه راکول. خپل خلک یو، ضرورت شی به په زور اخلو. خو فی الحال موږ خالي کار شروع کړی دی، فی الحال موږ خالي دشمن پزیندلی دی. اوس یې موږ ولس ته نوم ورښیو، اوس به موږ ولس ته دا ورښیو چې د دښمن سره به څرنګه خلاصېږي، د دې دښمن سره به ستا د خلاصون لیاره څه وي، ستا د امن به کومه لیاره وي، ته به پر کومه لیاره باندې ځې، د امن په خوا به ته څنګه ځې. دا طریقې به زده کول وي. موږ به تبلیغ کوو، د تبلیغ په چم به کلي په کلي ځو، کور په کور به ځو، خلک به پوهوو، دا شعور به عام کوو په خلکو کې چې وطن هم یو څه وي، ازادي ډېره خوند کوي، امن ډېر خوند کوي که موږ ته رامیلاو سو. پر خپله خاوره خپل اختیار ډېر خوند کوي که موږ له رامیلاو سو. خبره ډېره ساده ده، خبره د کام خبره ده، خبره د دې ولس خبره ده، دا د ټول افغان ولس هم دا مقصد دی چې ولس، وطن، خاوره، مینه، امن، سوله، دا د ارمان هم خواهش و، مقصد یې و، د ژوند مرام یې و. دا د ناستو د هر پښتون، د هر ښځې او نر دا پیغام دی، دا یې هیله ده، دا یې مرام دی چې پر وطن به امن راځي. دا ولس به د خپل امن دپاره کار کوي، دا ولس به په دې ولس کې به جذبه د یو څو ورځو جذبه نه وي، د دې ولس جذبه به د یو نیمې ګنټې جذبه نه وي، د دې ولس جذبه به تر هغې پورې مستقله وي، همدغه طرح به وي تر څو چې دا وطن نه و آزاد شوی، تر څو چې دا د ارمان غوندې مرګونه نه و درېدلي، تر څو چې دا زموږ ځوانان له مرګونو نه و راپاته سوي، تر څو چې زموږ د ځوانانو سرونه نه و په تحفظ کې سوي، تر څو چې زموږ خویندې میندې له بورې کېدو نه وي راګرځېدلې، تر څو چې خویندې بې وروڼو کږي، تر څو چې میندې بې زویه کږي، تر څو چې دا ولس، دا خاوره بې اتلانو، بې مبارزو کږي. نو د دې مخنیوی به کوو موږ. د دې د مخنیوي دپاره موږ ته پکار دی چې موږ منظمه سو، موږ د دې دپاره اتفاق وکړو، موږ اتحاد وکړو، موږ یو داسې سټراتیژي، یو داسې منظمه طریقه پلان کړو، یو داسې په منظمه په کلکه طریقه باندې یو داسې طریقه ځان ته جوړه کړو چې بیا سبا یو عام فورس، یو عام پولیس چې زما په ولس داسې نسي راننوتلی او ته عام په یو داسې دغه باندې زما د مرګ دپاره بیا څوک داسې سټراتیژي نه پې جوړه. نو د مرګ د سټراتیژي چې ته د دښمن هغه ختموې یا دا سټراتیژي ور ناکاموې، نو ته به ځان ته خپله سټراتیژي، خپله منظمه لیاره به ټاکې، خپله منظمه لیاره به جوړوې. نو زه مو نور وخت نه اخلم، ستاسو راتګ، ستاسو مړانه، ستاسو دلته ناسته، ستاسو ولیاره، ستاسو خپل دښمن پزیندل او خپل دښمن ته دا ویل چې دا ته یې د ارمان دښمن باندې خو ټول خبر یاست، ارمان چا ویستلی دی؟ دا ټول پوښ په خبر یو. بس تر دې غټه خبره نشته چې موږ ته د خپل قاتلانو، دا څوک چې قاتلان دي زموږ د شهیدانو قاتلان موږ ته معلوم دي. بس دا زموږ مقصد دی، قاتل معلومول او بیا له قاتله خپل پور، خپل حساب غوښتل، دا مو مقصد دی. دا مقصد به پر مخ وړو، دا د ارمانو، دا زما دی، دا ستاسو د ناستو د ټول ولس دی. مننه.